د زمونږ او د تاسو د ایمان حصہ ده. د زمونږ او د تاسو د ایمان د پاره معیار د اهل بیت علیهم السلام، صحابه کرام مبارکان، اهل بیت علیهم السلام دا هیڅ څوک سره نشي جدا کولای، ځکه دا جدا وینه دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ګلستان ګلونه دي، د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د گلشن، د پیغمبر علیه السلام د چمنستان ښکلا ده، د حضور مبارک د سترګو یخواله دی. دا ټول صحابه کرام اهل بیت علیهم السلام د حضور مبارک د زړه ټکور د زړه قرار دی. هر مومن مسلمان باندې احترام د دوی، محبت د دوی، ادب د دوی دا فرض واجب او لازم دی. او د دغه زمانه زمون او تاسو یعنی څومره بیکاره مسلمانان یو مونږ او تاسو خطاکار او سیاکار او نافرمان مونږ او تاسو له سالس درېمګړی جوړېدو کوشش دا نه دی پکار. دا هیڅ چاته اجازه نشته چې زمونږ او تاسو غوندې د پاتې کور خلک چې په سیاکاریو کې او په ګناهونو کې مبتلا یو، د دنیا په محبت کې هر څه رانه هیر دي، آخرت مو هیر، قبر مو هیر، دا خپل چې کوم زما او ستا په اوږو باندې د ګناهونو بوج دی چې زما او ستا خپل دی دا رانه هیر، زما او ستا د استغفار توفیق نه او راځو او د اهل بیت علیهم السلام او د صحابه کرام مبارکان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داغه په منځ کې با ما او تا سالس جوړګو، درېمګړی به جوړګو چې دا دومره وي او دا دومره وي او په ټول باندې بیتلو چې ته صحابه په منځ کې سالس جوړېږي او په ټول باندې تلې تا اول خپل ځان تللی چې ته په خپل باندې څومره ته د دې خبرې لایقې، ته د دې خبرې جوګای. نو دی وجنا دا زبان درازی ده، دا د حضور مبارک په صحابه باندې زړورتوب دی، دا د زمون د ایمانیاتو نه نه ده. صحابه پوښه دا غوی په خپل منځ کې معاملات پوښه، اغوی خپل وختونه پوښه، دا غوی په منځ کې چې کومې خبرې دي هغه پوښه او دا غوی رب پوښه. مونږ ته ټول محترم دي او زمونږ دا عقیده ده چې د حضور مبارک هر صحابي او د حضور مبارک چې کوم اهل بیت مبارکان دي چې په ایمان مشرف دي هغه هر یو فرد دا جنتی دی او رب جنت له ورکوي ان شاء الله. دا د اهل سنت و جماعه عقیده ده. څوک هم خطا نه کا، خصوصا په امیر معاویه باندې رضی الله عنه، په ابو سفیان باندې رضی الله عنه کلونو رئیس وی منځ نی کړای، زکات بھی نی ور کړای، فرض حج بھی نی کړای، او راضی دا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ کاتب وحی د حضور مبارک صحابی پاغه باندې بدای زبان درازی کا یو درې پانی تاریخ به راخشته پته نه لګی چانه بیز د کړای. زمونږ او تاسو په تاریخ کې ډېر ربط او یابس دي، ډېرې ګډې وډې خبرې دي په تاریخ کې، هغه مونږه هیڅ کله قایلین نه یو. او یو درې پانی یو کتاب به راخشته او تا مخه مخه ته به گئی چې دې څه جواب دی او دې څه جواب دی. صحابه کرامو په باره کې زمونږ جواب دی چې دا ټول جنتیان دي د الله په نسبت. دی وجنا دا خبره به نه کوي. یو کور جوړ کور پاگے کے بدراڑ تاسو نه راولئ، یو متفقه کور پاگے کے ببیلتون تاسو نه راولئ، ورنه قیامت په ورځ باندې د الله پنیز او د رسول الله مبارک پنیز باندې مونږ او تاسو به صاحبانو بیا مجرمانی. دا یاد لرئ مونږ باندې
د صحابوم ډیر احسانات دي والله د رسول الله مبارک دین یما او تا ته خود الله یو بیان کړل او په مونږ او په تاسو باندې اهل بیت علیهم السلام دا غویم ډیر احسانات دي او موږ د دواړو سره مینه او محبت ته الله دا په دغه مینه او محبت کې زموستا زندگی تیرا کا او په دغه دواړو لویو لویو جماعتونو په محبت کې الله تعالی زموږ استاد سره مرګ راولي.